السلام علیکم ورحمت الله. د مردانه طاقت او د مردانه کمزورۍ خلک هغه ډېر شکایت کوي چې بعضې کسان نوجوانان هلکان هغه ودونه وکړي او د واده نه پس مطلب بیا د خپلې بیبي حق هغه نشي پوره کولی او حکیمانو پسې او ډاکټرانو پسې چاپېره منډې وهي. نو د هغې دپاره یو ښکلې نسخه موږ ته فراهم کوي. نو زما وروڼو ګورئ، د مردانه قوت د کمزورۍ لویه وجه خو یو زموږ ستاسو بدنظري ده چې د واده نه مخکې دا هلکان دا بدنظري کوي. نو د بدنظرۍ سره د دوی قوت مدافعت، قوت مردانه طاقت هغه کمیږي. لکه دا موبایلو غلط استعمال دی، دا د هر ماشوم د هر نوجوان په لاس کې دی او دا چې څه کول غواړي په دغه کې ته یې کولی شي. نو د دغې هغه کنټرول دی نشي کولی، په هغه کې غلط تصاویر، غلط ویډیوګانې هغه دی وګوري. نو د هغې د وجې نه بیا دی په غلط طرف لاړ شي او مطلب دا دی په خپلو لاسو په ذریعه باندې هغه قوت د ځان نه خارج کړي. نو دغې سره د دومره کمزوری شي، مطلب د لاس په زنا کې د دومره کمزوری شي چې د واده نه پس بیا دی د بیبي حق نشي پوره کولی او یو خوا بل خوا حکیمانو پسې منډې وهي. نو زما خو تاسو ته یو دا عرض دی چې موږ نه حکیمان یو نه ډاکټران یو، خو بهرحال کوم معلومات چې موږ ته حاصل دی د هغې مطابق به یو څو نسخې تاسو ته وړاندې کړم. ما د یو لوی عالم نه اورېدلي دي چې هغه فرمایل چې حضرت سلیمان علیه السلام الله تعالی ته شکایت وکړو چې رب کریمه د مردانه طاقت کمزوري ده. د سلیمان علیه السلام ډېرې زیاتې بیبیانې وي، نو پیغمبر ډېر طاقتور وي خو سلیمان علیه السلام بیبیانې ډېرې سیوا وي. نو رب کریم ته فرمایل چې د هګو شوق کوه، هګۍ ډېرې خوره، انډۍ دې استعمال کوه، دا ډېرې خوره. نو که څوک په هر څنګه په کومه طریقه چې هم دغه چرګو د انډۍ چې دا خوري، د هګۍ دغې کې طاقت ډېر وي مردانه. بل دا شیخ مکي صاحب نه چا تپوس کړی و، نو هغه وایي چې یو حاکم حوالې ورکړې وه چې یو لوی حاکم تېره شوی اجمل یا مرسلین، دا یو لوی حاکمانو نومونه دي، تاسو سرچ کولی شئ. هغوی له یو کس راغی، نو هغه ورته وویل چې زموږ په علاقه کې داسې دا قوت مردانه طاقت ډېر کم شوی دی، خلک د دې ډېر شکار دی، څه نسخه وښایئ. نو هغه ورته وویل چې تاسو روغن بلسان دا یو دوایي ده، د حکیمانو په انصاریانو سره میلاویږي او دغې نه تاسو راوالئ، دا په پیو کې یو قطره ځان ته اچوئ ماښام کې او څکئ. بیا څه موده پس هغه کس واپس تللی دی، هغه اجمل حاکم ته وایي چې زما طاقت دومره سیوا شوی چې ما نه کور والا تنګه راله. هغه وخندل، ورته وویل چې دغه دوایي به د خپل کور والا هم وخوره، هغه ته هم دا دوایي استعمال کړي، بیا به تاسو دواړه برابر شئ. نو دوایانې هغه په خپل ځای باندې هغه هم ټیک دی، روغن بلسان، څوک سلاجي دی، په هغې کې اوریجنل پکار دي. نن سبا دو نمبر ډېره ده، ملاوټ ډېر دی، چې اوریجنل وي که دو نمبر وي نو الټه به تاسو له تاوان درکوي، نقصان به درکوي. اوریجنل پکې وګورئ او د پیو سره هغه استعمال کوئ او دغه شان ځان د بدنظرۍ نه وساتئ. بل هغه ورته وویل چې یو بل علاج یې ښودلی چې تاسو بیبیانې ډېرې وکړئ، مطلب 2 وکړئ، 3 وکړئ، 4 وکړئ، کوم چې شریعت جواز ورکړی دی. د هغې وجه دا چې د انسان مثال نه دی، دا دغه دی ربړ دی، دا چې څنګه عادت شي د هغه شان وي. که سخت ځای عادت شو نو سخت به وي، که نازبین عادت شو نازبین نرم به وي. لکه لوهار تاسو وګورئ، د ده لاس مضبوط وي ځکه دی په مخه دغه سندان هغه څټک هغې وهي، او دغه شان د زمیندار دا وګورئ دا کلک وي، دغه شان د کراټمن وګورئ د ده مضبوط قوت بدن وي، سر یې مضبوط وي، دیوال ته رابغئ، خښته ورته رابغئ، ګټې رابغئ، خښته ماته شي د سر روغ وي. عام سړی راوبغه او مړ به یې. بل ډبرېډر ته وګوره، ګاډی پرې له باسه خېږي، ټایرونه پرې خېږي او دی برابر وي. عام انسان وخېژوه مړ به یې. وجه دا وي چې ځان عادت کړی وي، د هغه ټریننګ کړی وي.
نو څومره ټریننګ د یو شي وشي په هغه څیز کې بیا هغه سړی ماهر وي او تکړه وي. نو د بد نظرۍ نه ځان ساتل پکار دي او دغه شان د حلالې بیبي خواهش پکار دی، ځان د حرامو نه ساتل پکار دي، د زیناو نه ځان ساتل پکار دي. هر قسمه زینا چې وي که هغه د زنانه سره وي او که هغه د بل څه مرض ورته لګېدلی وي او که د مشوزینې کوي او چې هر څه چې کوي دا ټول چې په هره طریقه وي خو چې د زنا شبه وکړي د هغې نه ځان ساتل پکار دي او تقوا اختیارول پکار دي، د الله تعالی نه یېرېدل پکار دي. نو دغې سره بد نظرۍ سره هم چې د هغه قوت مردانه کمزوری کېږي. بلې ویډیو دپاره انتظار کوئ، انشاءالله بل کلیپ به جوړوم. بل څه خبرې چا ذهن کې وي نو کمنټ کې هغه لیکلی شي او ویلی شي.